نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عزم الجزاء من عزم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حسن اللہ پاک عالم دے مانا دی حروف ایسا گمان کے خلق دا چې دوی به پرې ښودلی شي او دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی او دوی دې په امتحاناتو کې نه یې غورځولی شوي خامخا په امتحاناتو کې غورځولي موږ هغه کسان چې مخکې د دوی نه د دې دپاره چې الله ښکاره کړي هغه کسان چې رښتیا یې ویلو هغه کسان ښکاره کړي چې دروغجن وو ایسا ګمان کې هغه کسان چې بد کارونه کوي چې دوی به خلاص شي زموږ نه ډېره بده ده هغه چې دوی فیصله کوي څوک چې امید ساتي د ملاقات د الله نو پس نیټه د الله راتلونکې ده او دغه الله اورېدونکی او پوهه دی صورت عنکبوت آیت نمبر 1 تر 5 پورې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بېشکه لوی بدل او لوی عوض دا د لوی امتحان سره دی او بېشکه الله تعالی چې کله یو بنده خوښ کړي او یو قوم خوښ کړي نو په امتحاناتو کې وغورځي هغه څوک چې دغه امتحان د الله د طرفه یو فیصله ګڼي او په دې راضي وي نو دا د ده پار رضا د الله د ده نه راضي وي او سوچ به دې فیصله باندې جزع فضع کوي او بېصبري کوي او ځان سره د ظلم خبره کوي دا په ما ظلم کېږي او دې په دې خفئ نو پس د ده لپاره دا خفګان دی او جهنم دی ځکه الله د ده نه خفه دی دنیا دا بنده چې دنیا ته راغلی دی نو دې د عبادت لپاره پیدا دی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مونږ نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مګر د بندګۍ دپاره او بندګي د امتحان نوم دی امتحان مطلب دا نه دی چې خامخا سړی د بیماري یا د تکلیف کې امتحان دا دی چې سړی اوس عبادت له راځي مانځه له راځي او ټول خواهشات پرېږدي او د خواهشاتو مقابله وکړي او شیطان مقابله وکړي او دی په وخت او په ټایم باندې مانځه له راشي یا د الله ذکر وکړي د قرآن تلاوت وکړي او دی د شیطان سره او د نفس سره مقابله وکړي دا ټول امتحانات دي لیکن کوم امتحان چې په هغه کې انسان دپاره حد درجې صبر پکار دی نو هغه تکلیفونه دي غریبي ده د وجود بیماری ده پریشانیانې دي دغه مشکلات دي د دې وجې نه قرآن د هغې ذکر وکړو چې څه خلک څه ګمان کوي چې یو سړي د ایمان هم راوړی د ایمان او امتحان خو لازم او ملزوم دي چې یو سړی ځان ته مؤمن وي او دې په ما کې ایمان دی نو د باندې به خامخا امتحان راځي نبی علیہ السلام له سړی راغلی او هغه د بیمارۍ ذکر وکړو چې د بیمارۍ دومره ثوابونه دي
هغه سړي ویل چې تر دې وخته پورې ما باندې څه بیماري نه ده راغلې، دومره وخت تېر شو. هغه ویل چې ته بیا مسلمان نه، بیا خو ته منافق یې، تا باندې دې وخته پورې څه درد او څه بیماري او څه تب او څه پریشاني نه ده راغلې. د دې وجې نه پیغمبران دا د پیدایش سره په امتحان کې. نبی علیہ السلام د پیدا کېدو نه 2 میاشتې مخکې پلار وفات شو، 6 میاشتې به چېرته نه وایي، دا د یهودو قول دی. 2 میاشتې مخکې رسول الله نه پلار وفات شو، دا اولنی امتحان. په 6م کال کې مور لاړه، د 2م امتحان. په 8م کال کې نیکه لاړو، دا بل امتحان. او بیا چې کله پیغمبري ورته میلاو شوه نو بیا خو داسې امتحانات وي څه حد نه، ټول امتحانات. د دې وجې نه رسول الله فرمایي چې اشد البلاء، ډېر امتحان راځي د چا سره؟ د سخت ایمان سره. چا کې ایمان سخت وي، من کان فی ایمان صلبتون ففی الامتحان صلبتون وي. د چا په امتحان کې سختی وي نو ته پوه شې د په ایمان کې سختی ده. د ایمان چې کوي دا مضبوط دی. خو 2 خبرې دي، یو خو داسې وي چې انسان حد درجې سرکش دی، چې قرآن د هغې ذکر وکړو چې ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقون. یو داسې انسان دی چې هغه نه د الله نه یریږي او بس باغي دی او باغي دی او باغي دی، همیشه بغاوت کې. او بیا څه شي؟ بیا دې په امتحان کې نه، په عذاب کې گرفتار شي. نو د قهرون نه پس چې کومه د ګناهونو نه پس راځي نو هغې ته عذاب وایي. په عذاب باندې ته نیکۍ نه میلاویږي الا دا چې تنبیه ورته میلاویږي. که فرض که دې تنبیه ورته میلاو شي او دې یو طرف ته الله ته متوجه شي نو معاف به شي. یو سړی دی چې هغه ایماندار دی، الله مني، د الله نه یریږي او حتی المقدور کوشش کوي که ګناه تې وشي توبه وباسي او زما نه پروردګاره غلطي وشوه ما معاف کړي، نو دې ته مؤمن وایي. د باندې چې څه راځي دا ټول امتحانات دي او په دې الله تعالی د درجې اوچتوي. الله تعالی بنده هغه جنت ته رسوي او آخرت کې هغه ته د کمال درجه ورکوي او هغه معاف کوي. نو په دنیا کې د امتحانات په دې دپاره راولي. د هغې وجه دا چې دلته خو انسان کمزوره دی، خپل ګناهونه خو کوي، په غلطو کارونو کې خدای مشغوله دی. نو هلته الله تعالی و دې جنت ته داخلوي. لکه خصوصي دا امت، په دې امت ته بیماریانې ډېرې زیاتې دي. ټیک ته چې ګناهونه به هم وي، خدای بیماریانې د دې خبرې نه خم ده چې الله تعالی دې امت اکثره حصه به جنت ته داخلوي. ځکه نبی علیه السلام وفرمایل چې زما دا امت په نصف ځي، 3مه حصه به ځي، بیا 2/3 دا به جنت ته داخلېږي. و دا خبره چې وکړو دې معلومه ده چې امتحانات به راځي او دا امتحانات د دې دپاره دي چې الله تعالی هلته بهانه وي چې دا بندګان چې کوي په دې خو دومره امتحانات راغلي دي، دوی ټول چې کوم ګناهونه دي الله تعالی په دې معاف کړي دي. او یوه خبره یاد ساتئ چې ګورئ د بنده حق ډېر خطرناک دی. الله تعالی په امتحاناتو باندې خپل حقوق ټول معاف کوي بېشکه بې شبې، خو لیکن الله تعالی وایي دا انصاف نه دی چې د بنده حق معاف کړم، ځکه دا خو د بنده حق دی. الا دا چې الله تعالی چېرته راضي کړي بنده په نیکو اعمالو په درجو باندې او دا بنده معاف کړي، نو دا به شاذ و نادر چېرته وي، خو نور الله تعالی د بنده حق چاته نه معاف کوي. هغه معاف نه شو، د هغې بدل عوضه ورکړو. لکه بعضې انسانان داسې دي چې هغه په منځونو کې خو ډېر تکړه دي، ښه صفت دی، لیکن بل طرف ته په حقوق العباد کې حد درجې کوتاهي پاویږي. لکه تاسو په خپله سوچ وکړئ، یو سړی په جومات کې په مانځه ولاړ دی، یو طرف ته دی الله تښکته کېږي پورته کېږي، بل ته دا انسان دی او داسې ټوخیم کوي او کله پکې رپېږي مو چې کله خبره واوري ځان ورپوي او کله سترګو نه اوښکې روانې کړي، کله څه وکړي کله څه وکړي. دا ټول د ریاکارۍ نښې دي. بزرګان څوک نه پېژني، بزرګانو څه نښې نه وي، دا خو د منځ ګزارو د مسلمانانو نښې دي. مونځ کوه، روژه نیسه، زکات کوه، نفلونه کوه، تلاوت کوه، مسلمانانو نښې دي. په بزرګانو کې نښې نه وي. اویس قرنی رحمه الله ته چې کومه دی نو عمر فاروق چې نبي علیه السلام د هغې پیشنګویي کړې وه او عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې یو سړی به راځي د قرن د علاقې نه او د هغې سره به میلاو شي، اویس نومې دی، د هغې نه به دعا وغواړي او هغه مستجاب الدعوه دی، دعا یې قبلېږي. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ، په دغه وخت کې د عمر فاروق نه اوچت انسان نه و، دا هم په دې کې معلومه دا شوه چې که یو غټ نه غټ انسان یې هغه د لاندې سړي ته دوی ما ته دعا وکړه. و دا پته نه لګي چېرې دا چې خلقو په نظر کې اوچت مولوي صاحب دی، قایي صاحب دی، قاري صاحب دی،
یا بزرګ دی یا د عطر دندړي ته خېږي، او کېدای شي دا یو نیچ انسان یې لاندې سړی وي او د الله په نظر کې یو سړی دی څوک یې پېژني هم نه او یو بیکاره عاجزه دی، خو هغه ډېر عظیم وي، نو دا هم کولی شي. ټیک ده چې عمر فاروق په دغه ټایم کې عظیم انسان و، یقیني هم په هر درجې باندې اوچت و، خو لیکن عاجزي خو ځان نه شی دی که نه، عاجزي خو پکې وه، د جلال سره عاجزي، د جلال سره د هغه مخې ته خبرې کول هم آسان کار نه و. عمر فاروق چې کوم دی په خلفاو کې داسې خلیفه نه دی تېر شوی د هغې مخې ته چا خبرې کړې، دومره باروبه شخصیت و چې غټو نه غټو خلکو چې کوم دی د هغه مخې ته زنګونان مات کړي دي، د هرقل غوندې سړی چې کوم دی د هغه نه تښتېدو، د هغه مخې ته نه شو راتلی. هغه عمر فاروق چې دی نو ووتلو، یو طرف ته امیر المؤمنین خلیفة المسلمین دی چې په دغه وخت کې د ټولو نه عظیم شخصیت دی چې په دنیا کې په دغه وخت کې د هغه نه هېڅ څوک اوچت نه و که خضر علیه السلام وپاتې، او که خضر علیه السلام ژوندی نو بیا خضر علیه السلام دی اوچت ځکه هغه پیغمبر دی. لہذا عمر فاروق په دغه وخت کې د ټولو نه اوچت شخصیت و، هغه راغلی دی ولاړ دی، څوک نه پېژني بزرګان. دا خو زما او ستا چې کوم دی فرق دا و د یهودو یو طریقه کار دی چې هغوی فرق راوایستو چې دا د مولا جامې دي او دا د امي جامې دي او دا د قاري صاحب جامې دي او دا د بزرګ جامې دي او دا د ملنګ جامې دي او دا د داعي جامې دي او دا د پلانکي جامې دي او پلانکي جامې دي، دا پکې چا ویلي دي؟ پیغمبر او د صحابو خو یو شانتې جامې ټولې دنیا چې کومه دی نو هغه لیدلی دی او چې خلک به راغله نو هغوی به پېژندو نه پیغمبر کم یو دی. تا له نورانیت دپاره چې کوم دی حسن چې کوم دی نورانیت دپاره نښه ګرځولې ده چې نورانیت یي. یو وارې عبدالله زید مبارک ناست امام قرطبي نقل کوي یو ځوان ناست دی تک تور دی بد شکله دی او په هغه محفل کې نو خلک چې نه ټول ښایسته دي نو بس دی غلی ناست دی نو هغه ورته دلته راشي عبدالله مبارک داسې جلیل القدر ملا و چې د هغه په شان جلالي ملا نه دی تېر شوی، اچانک بلکل نه هېرېدو او نه خبره ټینګولی شوه، سیده به یې سړي ته ویله او ته ویلې چې ولې وروره ولې خپې په دې خپې چې رنګ دې تور دی، شونډې دې پیړې دي، خپې دې غټې دي، څه چل دی؟ ویل او جي په دې خپې یم دا ټول خلک څومره ښایسته دي، تا ته پته را چې ستا په شانتې تور تور الله پیدا کړي او څومره عظیم خلک تېر شوي دي. لقمان حکیم صاحب د رنګ نه تک تور و، شکل او صورت یې نه و، څومره عظیم دی. قرآن د هغه تقریر چې کوم دی نصیحت په طور تا ته ذکر کړی. بلال حبشي څومره عظیم صحابي و، سعید زید مسیب رحم الله څومره عظیم و، اکرمه البربری رحم الله د تابعینو کې په ترجمه کې په تفسیر کې دی، عبدالله ابن عباس شاګرد عظیم تابعی دی، د رنګ نه تک تور و. سید التابعین سعید مسیب رحم الله د رنګ نه تک تور نه و، ته ویل په تور رنګ کار نه کېږي او په سپین باندې په رنګ سپین دی په زړه تور دی. نو عمر فاروق ته ولاړ دی او چې کوم خلک روان دي هغوی ته دا پته نشته چې دا څوک ملنګ ولاړ دی. د ملنګ د زور نه خبر شو چې د ملنګ نوم یې واورېدو او هغه وخت پورې چا دا پته نه وه. هلته چې کوم را روان دي نو د هغې نه هم څوک خبر نه دي، هغه سړي هم پته نه لګي. د خلکو سره روان دي، خلک ورته بس وایي ساده سادړی دی، یو ملنګ دی. عمر فاروق تپوس کوي تاسو کې ویس شته دی؟ هغه چې نشته دی. یو ډله بله ډله بله ډله یو قافله راله د هغوی نه تپوس وکړو تاسو کې ویس شته ویل چې او ویس زموږ کلیوال دی، دا زموږ سره دی، هغه د شاته چې دا را روان دی د خلکو نه یوازې دا ویس دا به یوازې ځکه روان و چې دوی به غیبت کوو چېرته یا کېدای شي نور څه داسې مسله پکې و نو بس هغه یوازې روان و. عمر فاروق حیران شو چې اوس دوی ته دا پته نشته دی چې قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهري او قدر ګل بلبل شناست قدر عنبر عنبري، د ګلو قدر د بلبل سره ورسره د دې قدر چې کوم دی د الله او د رسول سره دی. نو هغه چې ورغی نو ته وویسې ویل چې او ما ته دعا وکړه. ویل ښه ښکته پورته ویسې ګورې چې دا خو ډېر عظیم سړی ښکاري، ته څوک یې؟ وایي زه د الله بنده عبدالله د الله بنده امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه. ته عمر ابن خطاب ما ته وایي چې ما ته دعا وکړه او په ژړا شو ورته. خلک حیران شي دا څوک دي؟ وروستو خلکو ته پته ورغېدله چې لکه دا اویس قبري دومره عظیم سړی دی او دا امیر المؤمنین عمر فاروق دی
خو خلک خو ټول په ظاهري ډانچه پسې ورپسې دي که نه او په ظاهري ډانچې فیصلې کوي دا فیصلې خو اسلام باندې برابرو مسلمان ورته وایه په اسلام برابرو مسلمان ورته وایه نور وړاندې چې کومه دی ستا سره دا قانون نشته چې ته پې جاري کوي دا بزرګ دی او دا ولی الله دی او مسلمان دی ښه مسلمان دی ولې ظاهري اسلامي قانون ډول ښه کوي شرع ظاهر ته ګوري لیکن د بزرګۍ دپاره ځان نه نښې نشته دی د اسلام نښې شته نبی علیہ السلام نے چې کله تپوس شوی دی نو د اسلام په باره کې تپوس شوی دی مل اسلام و مل ایمانو د اسلام نښې شته او د ایمان نښې شته لیکن چې تقوا خبره کړې رسول الله فرمایي التقوا ها هنا د دې نښې نشته التقوا ها هنا ويشير الى صدر ثلاثا د خپل سینې مبارکې ته اشاره وکړي تقوا دې ځای کې ده په دې ځای کې نه ده چې تا پکې نښه کړله تقوا په دې ځای کې ده په دې ځای کې نه ده چې تا جامې غټې غټې جوړې کړې دي دا خو د اسلام خبره د اسلام مطابق لباس جوړوه د لباس مطابق چې اسلام مطابق کته کېږه پورته کېږه نو د ایمان د نښو تپوس یې کړی دی نو ایمان یې ورته خولی دی د اسلام د نښو تپوس یې کړی دی د اسلام نښې ورته خولی دي لیکن چې د تقوا تپوس یې ترې وکړو نو رسول الله ته فرمایي چې تقوا ها هنا خپل زړه برابرول پکار نو خبره په دې پسې راغستې وه چې په ځان مې په ظاهري ډانچه ډېر برابر کړی او په مانځه به ولاړ یو دا پوکي به هم کوي کله به جاړي او کله به څه کوي او کله به څه کوي کله به رپېږي لیکن زړه یې تور دی نو ته به وایې چې څنګه زړه یې تور دی نښې د توروالي دا ګاونډي د هغې سره ظلم په حقوق العباد کې ظلم په جیداد کې ظلم د رونو سره ظلم او چې کله خوا کېږي نو بل سړی بدې شي بس خپلې خبرې ته ټیک وایي نورو خلکو صحیح خبرې ته غلط وایي او په مانځه کې ولاړ دی الله ته ښکته کېږي او پورته کېږي ښکته کېږي او پورته کېږي او کله یې ما 15 رکعته نفل وکړه او کله یې ما 100 رکعته نفل وکړه او کله یې ما 200 رکعته نفل وکړه 200 دې وکړه 2000 دې ورکړه او د دغې زموږ سره څه کار دی او ستا خپل عبادت دی بنده ته د دې د بیان څه ضرورت دی تعالی څه ایوارډ درکوي بلکې سیده چې کومه دی نو هغه د ریاکارۍ ایوارډ درکوي چې کم خلک د خپل عباداتو صفتونه خلکو ته کوي یو دم ولا خلک ایوارډ د ریاکارۍ ورکوي ورکوي ولا ورکول ولا پکار دی سیده ورته وایي مړه دا ریاکار دی دا خو ستا پټ عبادات دی دین الله تعالی څه خبر دی الله دې خبر دی بنده دې څه خبر دی د بنده سره څه کار دی الله پیښ او کار پیښ مو قبله یو که نه قبله یو نو د الله تعالی سره دې تعلق دی تعلق بالله جوړ کړه د دې وجې رسول الله فرمایي که نفلونه کې کور کوه پټ عبادات دي که نه ځان له پټ کوه څومره خفیه کولی شي تهجد په تیاره کې کوه رڼا مه لګوه لہذا اصل خبرم دا چې زړه برابرول پکار دي تیر شوي خلک چې څومره نیک سلف تیر شوي دي نو د هغوی ټوله زندګي د امتحاناتو سره وه او د هغوی داسې امتحانات راغلي چې سړی حیران دریان شي لکه اوس تاسو وګورئ د نبي علیه السلام زندګي مختصر و دي چې نبی علیه السلام د پیدایش نه د نبوته پورې ټول امتحان او بیا چې کله ابو طالب سے وفات شو خدیجة الکبرى رضی الله عنها وفات شو نو په تاریخ کې په سیرت کې دغه کال ته عام الحزن وایي بعض د زماني اسلامي سکالران وایي چې دا نوم نشته په شریعت کې ولې نشته دا په تاریخ کې دی تاریخ کې عام الحزن دی د غم کال دی که نه و د غم کال ویل دی ته چې څه ګناه خو نه دی چې 2 صحاري چې کوم دی رسول الله تعالی نه کټ شوې یو صحاره چې کوم دی خدیجة الکبرى رضی الله عنها وه چې داسې یوه ښځه وه چې په هغې کمالي ښځو کې د نبي علیه السلام فرمایي چې ښځې کمال ته نه دی رسېدی مګر یو څو نه په هغه یو څو کې خدیجة الکبرى رضی الله عنها ده آسیه بی ده مریم بنت عمران علیه السلام ده حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ده اوس هغه امتحان د مکې دور او بیا د مدینې دور امتحانات ته وګورئ دې نه غټ امتحان کومه کېدلی شي چې په اسمانونو کې پاک دی او په ځمکه کې فرشتو پاک کړی دی او دی پاک او سید المرسلین دی او ټولو امامان له ټولو پیغمبرانو له امامتي کړله امام الانبیا دی او په هغه باندې الزام لګېدلی دی چېرې ستا بیبي نعوذ بالله دا پاتې شوي ده وروستو او دا چې کومه دی نو د یو ځوان هلک سره چې کوم دی راغلې ده او په هغې الزام ولګېدلو څه دی خیال دی دا الزام څومره دی قرآن د هغې ذکر کړی دی چې تاسو ته خدای معمولي غوندې خبره ښکاري وعند الله عظیم دا ډېره غټه خبره ده و د دې پیغمبر دپاره
چې څومره عظیم دی، خو یو دم الله تعالی وحي نازل هم نه کړه، ځکه د امتحان هغه څه خوند دی خو له ورکوو که نه، څه درد دی وله ورکوو. نبی علیه السلام دومره پریشانه شو، حضرت عایشې سره خبرې بندول د هغه ډېره عظیمه خبره ده. د هغې سره چې کومه دی خبرې، ځکه هغه داسې بیبي وایي چې د هغې په باره کې جبریل امین راغلی و چې دا یې نه دا جینۍ ریخمو په کپړه باندې ورته ښودلي، ابو شیخ نقل کوي په خپل کتاب کې، دا یې نه دا ستا بیبي ده، دنیا کې هم ده او آخرت کې هم ده. اوس هغه بیبي چې جبریل امین نښه راوړي او هغه بیبي چې رسول الله ته الله تعالی حکم وکړي چې دې سره نکاح وکړه به څنګه بیبي وي، او د پیغمبرانو بیبي یې پاکي اتفاقي، کدا یې کونډې اخیستې دا هم پاکي او کدا یې باکرې اخیستلې هم پاکي، دا ستره وي، د بل چا ګرنټي نشته، د پیغمبرانو نه علاوه د بل چا ګرنټي نشته. او دا خبره غلطه ده چې یو سړی دی غلطي د هغه ښځه دی، یو سړی به د سر نه والا تر خپو پورې تک تور او غلطي او ښځه به بزرګ وي. اوس د ښځې او د سړي په منځ کې کومه تعلق دی؟ ښځه به نیکه صالحه وي، دا فرعون د سر نه تر خپو پورې غرق کو، هر ګناه پکې موجوده، او ښځه آسیا به عظیمه بیبي ده، عظیمه بیبي. خو د پیغمبرانو اتفاقي د اهل سنت والجماعت په دې اتفاق دی چې د پیغمبرانو بیبیانې د سر نه تر خپو پورې پاکي، مشرکه به وي، کافره به وي، منافقه به وي، دلاله به وي، د خاوند سره به نه لګي، خو لیکن زناکاره به نه وي، بد کرداره به نه وي. اوس هغه بیبي په شان کې چې کومه دی نو څومره غټه ګستاخي وشوه او د رسول الله په شان کې څومره پریشاني دی نه غټ امتحان بل کومه کېدلی شي. او هغه نبی علیه السلام په هغې صابر و، ثابت قدم و، پریشان دی، کله د یو نه تپوس کوي کله د بل نه تپوس کوي، او خپل زړه ورته وایي چې نه دا پاکه ده. خو لیکن چې کله خلک پروپیګنډې شروع کړي، تاسو ته پته ده د پروپیګنډو په وجه باندې د پیغمبر زړه چې کومه دی نو هغه هم لږ د حضرت عایشې په باره کې خفه شو، شکي شو، پروپیګنډې دومره زیاتې شوې. لکه ستاسو د سوشل میډیا دا پروپیګنډې دي که نه، دې پروپیګنډو چې کومه دی نو یو وحي او بل چې کومه دی نو هغه پیل کوي. هټلر هم پروپیګنډو والی و، دا جنګونه چې ګټلی کېږي بېللی کېږي دا په پروپیګنډو باندې بېللی کېږي ګټلی کېږي. د دې وجې نه پروپیګنډه شروع شو. نبي علیه السلام دومره حد ته ورسېدو چې هغه پروپیګنډه د رسول الله په زړه باندې اثر وکړو. هغه هم حضرت عایشې ته وایي چې که څه دې کړي ووایه، او هغې له غوسه ورله. مور پلار ته وایي چې تاسو ورته ووایئ، جواب ورکوئ که نه، اول مو ته څه جواب ورکو، مو څه جواب نشته. حضرت عایشه فرمایي ما له دومره غوسه راغله چې ته اوس ګوره دیم ماته وایي، نور څوک هم نه، دیم راته وایي. نو هغه وایي ما ته د قار د وجې نه د یعقوب علیه السلام نوم هېر شو. ما ورته چې بس زما خبره هم هغه ده چې کومه ابو یوسف کړې ده، یعنې د یوسف علیه السلام پلار کړې ده. یعقوب علیه السلام په صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون، بس صبر راله ښه دی، او د الله تعالی نه به امداد غواړم، تعاون غواړم، بس انسانانو نه غواړم. او بس وحي راله، حکم راغی او د هغې د صفایي ذکر وشو. سورة نور کې آیتونه نازل شو. دا د الله تعالی امتحان و په چا باندې؟ په نبي علیه السلام باندې. دا به پیغمبرانو امتحانات دي، کم پیغمبر چې ګوره د امتحاناتو سره دی. خو زمونږ امتحان کې مخکې مونږ سوچ کوو چې ورکته عذاب نه. امام قرطبي نقل کوي، امام غزالی احیاء العلوم کې، سفیان ثوری رحم الله تبع تابعی دی، هغه وایي چې کله زما اس ټوپ وهي نو زه د خپل اس نه راکوشم، په خپل ځان باندې ښکته پورته وګورم، په خپل ځان باندې نظر واچوم چېرته داسې کار خو مې نه دی کړی چې الله ناراضه شوی او په عذاب کې مبتلا کوي. نو چې کله زه وګورم چې داسې کار ما نه دی کړی چې د هغې په وجه باندې عذاب او قهر راځي، زه خوشحاله شم. دا امتحان دی، دا زه په امتحان کې سیم، په امتحان کې واقع یم. الله تعالی دا امتحانات راوستلی دي په پیغمبرانو باندې. دا اوس یو امتحان را روان دی، تاسو به قرباني کوئ که نه؟ نو د اوس نه چې کومه دی نو اوس دا ټلیفون به کې سړی ډېر سخت خفه شي، ماله خو سم قار راځي. اوس یو سړي ټلیفون وکړو چې هلکه به خنثی مشکل چې کومه دی نو هغه یو سیلی دی او ګډ دی، خنثی مشکل دی، په هغې قرباني کېږي که نه؟ مال الله دې غرق او پرکه. خنثی مشکل سره ته واده کې چې نه ملا و. ما ورته ویله چې دومره ورځې قربانۍ ته پاتې دي، ته اوس ته خنثی مشکل اخلې.
نو مال په دې کې فقها وایي په دې باندې قرباني کول مکروه دي ځکه چې دا یو مضموم شی دی دې نه خلکو نفرت کېږي نو مال ته دې وس نه وس لګیایې یا به چې کومه دی ورکوټه ور ګډورې اخیستې یا دي فقها وایي په شپږو میاشتو په لمور ګډورې باندې چې قرباني کېږي نو کېږي خو ځان له خبره ده خو دومره ورځې پاتې دي او ښه مالدار یې ښه کروړپتي یم ته سم قرباني ولې نه اخلې یا خو دغه د ریاکار زامن دی چې کراچۍ او لاهور کې چې دي او د ریاکار زامن دی په لکاو کروړاو باندې برنقه د خپل نوم دپاره او د خپلې تکراوې دپاره چې کوم دا کارونه کوي نه دا کار هم نه کوي دا خو غلط دی خو لیکن قرباني ښه اخلئ دا قرباني د زوی په بدل کې ده اگر که د دې زمانې زوی ته حلالولی هم نه شو دومره نر ته نه نه دومره زامن تابعدار دي نه ته ابراهیم علیه السلام نه زوی اسماعیل علیه السلام دی دا نه شي کېدلی دې زمانې زامن ته خو چې وایي چې اوبه راله راوړه اوبه دله نه راوړي بازار ته دوایي خو دا پرېږده دا چې کوم دی ټول په دې موبایل کې پراته دي دا مین دی ورته چې پلار یې نه وي نو مور یې ورته وایي ټماټر راوړه ټماټر کیلو ټماټر پسې ځي نه بازار ته دا خو دومره بد اخلاقه دومره د حد نه وتلي خلک دی ځکه بې برکته دي پخوانه ستاسو په دې کلي کې تعلیم معیار ډېر تیز روان اوس تعلیم معیار نشته دی تاسو چې کوم دی نقل دا حالونه اخیستلی کېږي په پیسو باندې نو په لسم کې چې کوم دی 1400 نمبر یې واخلي که نه 1400 په بوډونو کې چې کوم دی تاسو کتلو که نه په یو بوډ کې چې دی نو 1100 نمبر یې د لسم دا که څو دي 1100 په هغه کې وله 1110 ورکړي وي که څو نمبر یې وله ورکړی که نه 1110 دا اکثر خان زموږ یو مولانا صاحب و زموږ یو کتاب و کافیه نوم یې په هغې کې ماله 103 نمبر یې راکړی زموږ شیخ صاحب ورته خندلی ویل پلانکي وایي دا نمبر یې غصه ودي نو تا دله 103 ورکړی دی هغه ورته ویلی دي نه وایي 110 مې وله ورکولې وایي 45 تپوس مې دې کړي او په 45 تپوسونو کې یو تپوس نه دی غلط کړی دا اول نه والا تر اخره پورې ټول کتاب چې دا مې پې اړولی راړولی دی یو ګنټه مې پې تېره کړې ده نو ما ورته ځکه 103 ورکړي نو دا د قابلیت خبره نه دا خو ستاسو په پرچو کې لیکلی شوي دا خو بورډونه اخیستلی شوي دي نو بیا چې کله انټرپرست ته لاړ شي ټول پیل شي بیا چې ګوره نو بس خانه هغه ځای کې خره ساتي او هغه ځای کې دا ولې دا پلتو غوندې خلک دی ستاسو د کلي معیار مخکې تاسو ته پته وه چې تعلیم هم په بل ځای کې کولو نو څومره خلک چې عظیم جوړ شوي دي پکې لیکن اوس چې کومه دی نو جوړېږي پکې نه که ډاکټران دي چې ته ښکاره نه شو ما خو ونه ده چېرته ښکاره نه شو ښکاره ډاکټر چې په اول دویم درېم نمبر کې راشي مړه چې دا په 50 نمبر کې راشي بس ډاکټري چې کله په اول دویم درېم کې راشي دغه ته معیاري خلک وي خبر همداره چې هغه بچی نشته دی اول ابراهیم علیه السلام ته وګورې څومره غټه قرباني قربانۍ ته وګورې څه زوی حلال کا ابراهیم علیه السلام ویل چېرې بس زوی حلال کا خوب دی نو دنیا غواګانې حلالې کړې په غواګانو کار نه کېږي زوی حلال که زوی دوباره چې کنه دنیا غواګانې نه درېیمه ورځ یې ورته بیا وویل شپې خوب یې ولیدو چې زوی حلال که بل څه باندې کار نه کېږي نو پسې راغی اسماعیل السلام ته ویل چې بچې داسې خوب مې لیدلی دی پنځور ما ذاته را وایه که نه څه خیال دی دی هغه ورته چې پلاره ستجدوني انشاءالله ته به ما صابره بیا هم بس خپل کار کوه زوی قرباني په ځای باندې تا ته ګډ او سیرلي ته راله او ته په ګډ او سیرلي کې هم چلول کې دومره لوی امتحان نه الله تعالی چې کوم دی په ورکوټ امتحان باندې ته بچ کوي او ته اوس هم وایې چې هلکه دا پکې ګوره بېکاره غوندې پکې ګوره چېرته په میله کې ګرځه او کله وایي ښکرې ماتې مړه پرېږده چې ښکرې ماتې لرې کېږه بل واخله په غوږ کې فرق دی بل واخله که نه څه چل کېږي هلته ته ګورې قیمت ته چې قیمت خو هلکه جي کم دی او دلته نقصاني دی خو غوښه پکې زیاته ده دا قرباني ده دا عبادت دی د دې دپاره به صفا ستره ځناور ګورې د دې لپاره به صفا ستره په شرایطو په علاماتو په نښو برابر ځناور ګورې هله به ستا امتحان چې کوم د زوی په ځای کې برقرار راځي او دا ځای په قایم مقام شي او که داسې نه وي ناسې بس وینه دې توی کړه او غوښې دې وخوړې نو په دې کې دا لحاظ کوئ لہذا نبی علیه السلام وفرمیل چې اشد البلاء الانبیاء د ټولو زیات امتحانات په پیغمبرانو راځي ثم الصالحون بیا په نیکانو صالحانو راځي ثم الامثل فالامثل بیا د هغې نه لاندې په لاندې په دې درجو باندې امتحان راځي ځان امتحان ته جوړی چې ځان ته مؤمن وایې نو امتحان ته به څه وی منتظر انتظار به کې او دا قصه چې چا کړې ده نو دا یې غلطه نه ده کړې خو دا پیش شوې غلطه ده چې یو ګجر چې که نه بیلماز او که نه دا ټیک خبره ده ګجر بیلماز او
په محنت مشقت باندې چېرته چا چې کوم دی نو برابر کړی دی مانځله راغلی یو مونځ یې کړی یو میخ یې مړه ده نو ته به چېرته که مونځونه کې میخ به دې مړي نه امتحان شو بل چې راغلی بل یې مړه ده چې بل راغلی وایي چې آخر کې چې لکه راځي که نه دی جومات ته وایي چې لکه دا یو پاتې لکه درله دا مړه کېږي ها اصل خبره دا چې دا مؤمن دا زندګي داسې ده چې دی به د امتحان سره ځان برابروي نبی علیه السلام چې کله صحابو سره بیعت کول نو دا به ورته ویله چې ځان امتحان ته تیار کړئ ولږې تندې ته ځان تیار کړئ دا نه چې الله تعالی چې کنه زه تعالی دعا وکړم هر څه به میلاو شي نن خو چې ګورې د ټول نه زیات خوراکونه په دنیا کې مسلمانان کوي د ټول نه زیات خوراکونه دا مسلمانان کوي او عرب چې د خوراک څومره توهین کوي دومره توهین په مخ د ځمکې هېڅ څوک هم نه کوي لکه عرب چې کوي بعضې خلک وایي یاره جګه کرکه نه کوي ته لاړ شي هغوی د خوراکونو څومره زیات کوي تاسو هم چې کوم دی په هغې شیز کې اوس راغلي یئ اوس دلته زموږ په دې علاقو کې هم چې دی نو داسې غټ غټ پروګرامات دي او داسې قسمه قسم خوراکونه هغې کې څومره زیات کېږي خوراکونه څومره ناشکري کېږي دا ځان له ګوره یو ډېر قهر دی یو ډېر عذاب دی دا هر څه چې موږ باندې بندي که نه د دې وجه هم دا چې موږ ډېر بېځایه استعمال کوو د اوبو بېځایه استعمال د خوراک بېځایه استعمال د هر شي بېځایه استعمال د دې وجې نه د هغې نه امتحانات جوړ شي هر شی بېځایه استعمالېږي تاسو راشئ په دې جومات کې وګورئ دا اوبو ته تاسو ته پته ده زه بار بار وایم چې جومات ته اوبه استعمالول دا د مجبورۍ د وجې نه دي په کور کې سړي اوبه شته دی په کور کې اودس کوي دی د جومات ته نه راځي جومات ته اوبه شته هلته به اودس وکړم د جومات ته د مجبورۍ په وجه دي چېرې د مونځ د پاتې کېدلو خبره ده نو ځکه ورته وایي یا مسافر راشي یا مونځ د سړي نه پاتې کېږي نو زر څه وکړي دلته اودس وکړي اوس تاسو په کور کې اوبه شته ښه په کور کې ښه په ارام اودس وکړه راځه بیا دلته به جومات ته راشي په کور کې چې په لوټه کې اوبه راغېستلي دي او دلته جومات ته به خپه به یې نیولي او اړی او راړی به اړی او راړی به او خانه دا صابر ټینکۍ اوبه به چې کومه دی نه ضایع کړي لیکن دا پروا نه ساتي چې هلکه دا اوبه چې دي نو دا خو په بجلۍ باندې خطرې دي دا خو یو امانت دی او دا ته چې کومه کار کې دا ضیا او خیانت دی ته خو په خیانت کې واقع شوې بیا خو اوبه دومره استعمالوه چېرې ستا اودس پې وشو چې شکي ورته کېناستلو یو شکي چې کومه دی په کلي کې پوره دی د اوبو د ختمولو دپاره نن سبا ټول خلک شکیان دي نبی علیه السلام فرمایي یو زمانه به راشي چې خلک به څه شي یعتدون بالطهور والدعا چې خلک به چې کوم دی په دعاګانو کې تجاوز کوي عمل به کم کوي او غواړي به او غواړي به او غواړي به او عمل به کوي پرېږدي به نه او یو په اوبو کې تجاوز شروع کړي دومره تجاوز به کوي چې بې شماره اوبه باړئ تاسو وګورئ که نه د کورونو کې پخوا نه به دومره اوبه او دقه کپړې وې ټیک دی چې کپړې به زیاتې شوي خو لیکن اوبه خو به دومره نه استعمالېدلې که نه اوس خانه ټینکۍ ورته ډکوه ورته شوه ډکوه ورته شوه څه دا ښځې مصرفې دي اسراف کوي په هر شیز کې اسراف کوي د الله قهر چې کوم دی راشي نو دا یاد ساتئ چې د امتحان او د عذاب په منځ کې فرق کوئ که زمونږ د ګناهونو په وجه باندې څه شی راځي نو دا قهر دی دا عذاب دی توبه به وباسي الله ته متوجه شي او که د نیکو په وجه باندې چې سره د دې نه ته نیکو کار یې ته مانځ ګزار یې ته عبادت ګزار یې ته د ګناهونو نه ځان ساتې بیا هم څه تکلیف راځي نو ته پوه شئ دا سره دا امتحان دی پیغمبرانو باندې چې راتلو هغه امتحان و په صحابو چې راتلو هغه امتحان و په تابعینو چې راتلو امتحان و په مسلمانانو نیکانو صالحانو چې راځي هغې ته امتحان ویلی کېږي او چې کله د ګناهونو سره راځي دا تنبیهي دا عذابي چې سم شه دا خپل کارونه پرېږده الله ته څه شه الله ته متوجه شه الله تعالی دې مونږ د امتحاناتو نه بچ کړي ځکه دومره بېکاره یو صبر نه شو کولی خو که راشي نو الله دې موږ صابران جوړ کړي په هغې باندې او الله دې موږ د خپل قهر او د عذاب نه بچ کړي الله تعالی دې موږ معاف کړي وما للبلاغ